څومره د شرم مقام به چې یو مسلمان به راپاسي او په دغه کرسمرسو کې او په دغه نیو ایر وغیره کې د دغه یهودو چې څومره خرافات دي په دې کې مسلمانان شرکت کوي. شرم مقام دی قسم په الله مسلمانانو دپاره. تاسو چېرته کتلی دی چې یو یهودي راغلی دی او د رمضان المبارک په میاشت کې موږ سره یو روژه نیولې ده او ویلي دي چې یاره مسلمانان روژې نیسي نو زه هم د دوی سره ملګرتیا کوم او د دوی سره د مینې هغه اظهار کوم او زه هم یوه روژه نیسم. تاسو چېرته یو یهودي لیدلی دی؟ بیا تاسو چېرته یو هندو لیدلی دی چې د غټ اختر په ورځ راغلي او قرباني کړي چې یاره مسلمانان نن قرباني کوي او غټ اختر دی او زه هم یو قرباني کومه چې د دغې مسلمانانو په خوشحالۍ کې زه هم شریک شم او یو یکجهتي او یو اظهار محبت ورسره زه هم وکړم. تاسو به یو عیسائی لیدلی چې موږ سره د وړوکي اختر په خوشحالۍ کې شریک شوی نم دی لیدلی. نو بیا مسلمانانو موږ تاسو ته د سوچ مقام دی چې موږ د کرسمرس او په دغه سیزونو کې ځان دی سره شریکو په نیو ایر وغیره کې او اپریل. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید ده انشاءالله چې ټول ملګري به روغ جوړ او خوشحاله. ملګرو نن تقریبا 24 دسمبر دی او سبا دی 25 دسمبر. د دې 25 دسمبر په ورځ باندې عیسایان یو تهوار مناوي دغه غیر مسلمه چې کرسمرس ورته وایي. دغه کرسمرس دا ځان ته یو جدا موضوع ده خو زما د دې ویډیو کلیپ مقصد دا دی چې د دغه کرسمرس په ورځ باندې چې د مسلمانانو نه کمې غلطیانې کیږي او مسلمانان په کمو خرافاتو کې د دغه یهودو سره ځان مشابه کوي. زه غواړم چې د دغې نه تاسو خبر کړم او د دغې نه مونږ د ځان بچ کولو پوره کوشش وکړو. مختصر دا چې کرسمرس عیسایان دا دوی خپله د اختر ورځ ګڼي 25 دسمبر او په دې ورځ باندې اختر مناوي. اختر څنګه مناوي؟ ولې مناوي؟ هغه داسې مناوي چې دوی وایي چې په 25 دسمبر باندې عیسی علیه السلام چې دی دا پیدا شوی و او څنګه پیدا شوی و نو په دې کې د دې ډېره یو مرداره او غلیظه عقیده د مسلمانانو رونو یقینا داسې خبرې او دغه عقیده د دې بیانول دا دومره یو غلیظ ترینه ده چې دا زموږ او ستاسو مسلمانانو په خوله باندې دا الفاظ نشي راتلی. نو لہذا زما مقصد دا دی چې زه دغه خپل کتونکي مسلمانان دا خبر کما او دوی ته ووایم چې مسلمانانو رونو تاسو په ځان باندې نه پوهیږئ او په دغه کرسمرس او په دغه خرافاتو کې په دغه مردارو عقایدو کې تاسو د غیر مسلمو سره مشابهت کوئ او ځان ورسره یو قسم ته شریک کوئ په دغه غلیظترین او مرداره خوشحالۍ کې. مسلمانانو رونو مونږ او تاسو ته الله رب العزت یو داسې دین راکړی دی چې دغه دین الله رب العزت په خپله صفت کوي او فرمایي چې ان الدین عند الله الاسلام. دین اسلام دا یو داسې دین دی چې د دې په راتلو سره الله رب العزت چې څومره ادیانو څومره زاړه دینونو ټول الله رب العزت ختم کړه د دین اسلام په راتلو سره او دا دین اسلام د الله رب العزت په ټولو دینونو کې خوښ دی. او بیا موږ تاسو ته خو ډېر د خوش قسمتۍ مقام دا دی چې الله رب العزت په دین اسلام کې د دین اسلام سره سره الله رب العزت امت د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم را نصیب کو. مونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په امت کې پیدا کړو چې دا امت د ټولو نه بهترین امت دی او د چا په امت کې پیدا کړیو؟ د امام الانبیاء خاتم الانبیاء محمد عربی صلی الله علیه وسلم په امت کې. بیا مونږ تاسو چې دومره په یو بهترین امت کې پیدا شوي یو د یو داسې پیغمبر په امت کې پیدا شوي یو چې هغه امام الانبیاء هم دی او خاتم الانبیاء هم دی. نو بیا مونږ ولې د دغې باطلو خلکو په خوشحالیو کې ځان شریک کو؟ بیا ولې د دغې باطلو خلکو د دغه غیر مسلمو پلیتو خلکو د دې سره مشابهت وکړو؟ د مشابهت دا خبره راغله د دې په باره کې درته یو حدیث د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایم چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من تشبه بقوم فهو منهم. چا چې د کوم قوم سره مشابهت وکړو د قیامت په ورځ به دی بیا د هغې سره پاسي. یو بل حدیث کې نبی کریم علیه السلام فرمایي المرء مع من احبه. د چا چې په دنیا کې د چا سره مینه وي د قیامت په ورځ به د هغې سره وي. نن موږ مسلمانانو خپل دین دا پرېښی دی او د غیرو په نقالۍ کې د غیرو په دغه کې مشابهت کې موږ ځان وردننه کړی دی. تاسو دین اسلام وګورئ څنګه دین دی، څومره عالی او څومره اوچت مقام الله رب العزت دین اسلام ته ورکړی دی. نو مسلمانانو ورونو دا د مشابهت حدیث چې ما وویلو دا مې دې پورې وویلو مانه خبر هیره شوه
دې پورې ما دا وویلو چې نن سبا په دې کرسمرس کې په دې غیرو تهوارو کې د غیرو په دې تهوارونو خوشحالیانو کې مسلمانان په بھرپور طریقې سره شرکت کوي. څنګه یې کوي؟ ګوره اوس دا سبا 25 دسمبر دی. که موږ تاسو سوشل میډیا وګورو نو هر طرف نه مسلمانان شیرینګ کوي، پوسټونه به شیر کوي، میری کرسمرس، هیپی میری کرسمرس. دا د مسلمان دپاره د افسوس مقام دی. بیا ورپسې نیو ایر که تاسو وګورئ، نیو ایر چې کله دا 2021 به ختمیږي 22 به شروع کیږي، تاسو به وګورئ په دې فیسبوکونو د سیزونو کې سوشل میډیا باندې هر مسلمان به پوسټ خامخا شیر کوي، هر مسلمان به بل مسلمان ته خامخا میسج کوي په ګروپونو کې، په واتس اپ او په دې سیزونو کې، او څه به ورسره لیکي نوی کال دی مبارک شه او نیا سال مبارک او هیپی نیو ایر. بعضې خو لاره ولګېږي یو مزیدار پوسټ به جوړ کړي او ورسره به دعاګانې یو 14 کیلو دعاګانې به ورکې ولیکي او څنګه لګیا به یا الله زموږ دغه نوی کال داسې کړي او دا زوړ کال چې لاړو دا هم داسې کړي، نوی کال مبارک کړي او دا واغ او دا پوره شروع به شي او پرپړه به ولیکي. دې نه دی خبر چې زما نوی کال کم یو دی او دا کم چې ختمیږي دا د چا کال دی. ډېر په افسوس سره زه دا خبره کوم چې نن تقریبا په 100% کې به 90% مسلمانان دا د دې نه بالکل ناخبره د عوامو خبره کوم، بالکل به د دې نه ناخبره چې یاره زما نوی کال په څه باندې شروع کیږي او په څه باندې ختمیږي، زما اسلامي میاشتې څه دي. مسلمانان ورونو دا مونږ او تاسو ډېر د شرم مقام دی چې مونږ راولګېږو په دې کې مونږ بیا پوسټونه هم کوو، یو بل ته مبارکیانې هم ورکوو، د دغه یهودو مشابهت یې کوو، د دغه غیرو خلکو مشابهت یې کوو. زمونږ دین وګوره، زمونږ امت وګوره، زمونږ پیغمبر وګوره او بیا زمونږ د کارونو ته وګوره. نو مسلمانان ورونو دا خبرې دا زده کوئ، کینې د علماو سره، کینې د دیندارو خلکو سره، لږ جومات لږ مدرسې ته ځان ښکاره کوئ او د دې نه ځان خبر کوئ چې زما نوی کال د څه نه شروع کیږي. ګورئ مسلمانان ورونو زمونږ او ستاسو نوی کال چې شروع کیږي دا په محرم باندې شروع کیږي او په ذی الحج باندې زمونږ او ستاسو نوی کال چې دی دا ختمیږي. پکار دی چې مسلمانان دا زده کړي، خبر شي د دې نه. بس مونږ او تاسو لګېدلي یو د دغې یهودو په مشابهت کې، په هره خبره کې به مونږ د دې ځان مشابه کوو، که نه نو زمونږ هغه کار نیمګړی دی. په جنورۍ او فروری او مارچ اپریل کې لګېدلي یو، خو مونږ نه خپل دین، خپلې مبارکې میاشتې دا هیرې دي، دا رانه پاتې دي. ته لږ چا نه پوښتنه وکړه ورته دا کوم اسلامي کال دی، د دې نه هم ناخبره دی. د چا نه پوښتنه وکړه ورته اسلامي میاشتې د دې نومونه راته واخله. مسلمان نه دا پوښتنه وکړه چې څه وایي درته، ته به ورته لکه 100 میاشته درته به وایي پلانۍ میاشته، کومه میاشته څه نوم یې د جنوري، مارچ، اپریل او دا بلاګانې به درته رامخې ته کړي. که ورته وایي چې اسلامي کومه میاشته، یاره جی والله دا خو مونږ نه دي ویلي، دا خو مونږ ته پته نشته ده. نو مسلمانان ورونو دا ډېر د شرم مقام دی مونږ او تاسو دپاره. نو سبا چې کوم دا 25 دسمبر دی د کرسمرس دا لانجې منجې به وي، نو کوشش وکړئ تاسو هیڅ چاله په دې کې پوسټ ونه کوئ، د دې مبارکي چاته ورنه کوئ، د دغې مشابهت نه ځان وساتئ. څومره د شرم مقام به چې یو مسلمان به راپاسي او په دغه کرسمرسو کې او په دغه نیو ایر وغیره کې د دغه یهودو چې څومره خرافات دي په دې کې مسلمانان شرکت کوي. شرم مقام دی قسم په الله مسلمانانو دپاره. تاسو چېرته کتلی دی چې یو یهودي راغلی دی او د رمضان المبارک په میاشت کې موږ سره یو روژه نیولې ده او ویلي دي چې یاره مسلمانان روژې نیسي نو زه هم د دوی سره ملګرتیا کوم او د دوی سره د مینې هغه اظهار کوم او زه هم یو روژه نیسم. تاسو چېرته یو یهودي لیدلی دی؟ بیا تاسو چېرته یو هندو لیدلی دی چې د غټ اختر په ورځ راغلي او قرباني کړي چې یاره مسلمانان نن قرباني کوي او غټ اختر دی او زه هم یو قرباني کومه چې د دغې مسلمانانو په خوشحالۍ کې زه هم شریک شم او یو یکجهتي او یو اظهار محبت ورسره زه هم وکړم. تاسو به یو عیسائی لیدلی چې موږ سره د وړوکي اختر په خوشحالۍ کې شریک شوی نم دی لیدلی. نو بیا مسلمانانو موږ او تاسو ته د سوچ مقام دی چې موږ د کرسمرس او په دغه سیزونو کې ځان دی سره شریکو په نیو ایر وغیره کې او اپریل پول او دا پلانۍ لانجې خرافات شروع کړي او په دې کې موږ ورسره شریک کیږو. ډېر د شرم مقام دی موږ او تاسو دپاره. نو مسلمانانو ورونو د دغه 10 منټه خبرو تقریبا 10 منټه برابرېږي. د دې مقصد زما دا دی چې د دې سیزون نه موږ ځان وساتو او د خپل دین نه موږ ځان خبر کړو، د خپل د اسلامي چې کومې میاشتې د هغې نه ځان خبر کړو، د خپلو کلونو نه ځان خبر کړو، د خپل تاریخ نه ځان خبر کړو. مسلمان ته پکار دی چې دا د خپل تاریخ نه ځان خبر کړي چې زما تاریخ څه دی او د دغې باطلو خلکو تاریخ څه دی. اوس چې دی دا کوم کرسمس مناوئ په دې کې دی بالکل باطل دی.
د تاریخ په لحاظ سره په دلایلو کې بالکل په دې کې باطل دي چې دی دا وایي چې عیسی علیه السلام په 25 دسمبر باندې پیدا شوی و او بیا موږ په دې ورځ باندې خوشحالي مناوو، موږ کرسمس مناوو. په دې خبره کې دی بالکل باطل دي. خو بیا هم مسلمانان د دې ملګرتیا کوي، دې سره دغه خوشحالي مناوي. او دغه ویډیو خصوصا کم مسلمانان چې په بهر ملکونو کې ژوند کوي د هغې دپاره هم زمونږ ده چې ګوره دغلته کې به دغه څیزونه ډېر وي، دلته کې خو الحمدلله نشته دومره، خو دغلته به ډېر وي. شته دلته ولې نشته، خو دغلته به بیا ډېر وي ځکه دغه ملکونه او دغه علاقې د هغوی دي. نو کوشش وکړئ په دغه خوشحالۍ کې بالکل د دې سره ځان شریک نه کوئ، بالکل د دې سره څه تعاون په دې خوشحالۍ کې ونه کوئ، څه پوسټونه وغیره او مبارکیانې جوابونه د دې سره ونه کوئ. بالکل ځان وساتئ د دې نه. نو انشاءالله الله رب العزت به مونږه کله کامیابی کله چې مونږ په خپل دین باندې عمل پیرا شو، په خپل طریقو د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې عمل پیرا شو. په دې کې زمونږ او ستاسو کامیابي ده، نه چې مونږ د دې په الټه باندې لاړ شو، د غیرو نقالي شروع کړو، د غیرو سره مشابهت شروع کړو. په دې کې یقینا زمونږ تباهي ده، په دې کې زمونږ ګمراهي ده. الله رب العزت دې مونږ د دغه یهود او عیسایانو چې څومره خرافات دي د دې نه محفوظ وساتي، د دې د مشابهت نه دې الله رب العزت مونږ او تاسو محفوظ وساتي، او په دین اسلام باندې دې په دغه مبارک دین باندې دې الله رب العزت مونږ او تاسو ته عمل او استقامت را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.